دغه ابراهيم عليه السلام مبارک چې کوم دی ته د امتحانات زیات دي زرا اعظم د اولادې دي خبره ته جوړوم چې د سو اولادو بیا پغې کې داغي کم زامنو بیا غي کې یوسف عليه السلام د چا په اولاد کې راتلو سما غرض د یوسف عليه السلام واقعا کې ابراهيم عليه السلام مبارک باندې امتحانات ډیر راغلي خو ابراهيم عليه السلام په تمام امتحاناتو کې رب ذوالجلال فرمایي کامیاب شوه انسان او یاد ساتي ابراهيم عليه السلام مبارک داغه معمول لو چې بغیر د ملمنه به روټه نه خوړه ملمنه بغیر ابراهيم عليه السلام روټه نه کوي همیشه به ابراهيم عليه السلام د ملمه سره روټه خوړه دي خبره لازم د دین وړاندې ابراهيم عليه السلام مبارک یو وعده کړو بیبي سارا سره او بیبي سارا طرف د ذوالجلال د دنیا د تمام مخلوق چې د څومره حسن دی د دې په نیم زیات حسن الله تعالی بیبي سارا ته ور کړو ډیر اخستوا ته تمام مخلوق د حسن نیم زیات حسن الله یې ته ور کړو بیبي سارا خپل زنانه وا اولاد نه ډیر زمانه تیر شو د بیبي سارا اولاد نشتا اوس دا واقعات ډیر وګړي چې بیا بیبي سارا ابراهيم عليه السلام سره هجرت کولو منځ کې یو بادشاہ راتلو کافر بادشاہ ا خبرې په خپل ځای پرېګدو خبره لنډو د ابراهيم عليه السلام د دې بیبي سارا یو وینځه وا غلامه وا دې ته په تحفه کې یو بادشاہ خپل لور ورکړی وا هغه بادشاہ د بیبي سارا سره نیت خرابو خو چې کله داغي هغه زورو الله تعالی داغي مقام ورته ښکارا کونو بادشاہ په خپل کړو باندې بیا پیمانو او دې د خدمت د پاره خپل یو لور ورکړی و نو هغه لور نامه و بیبي هاجره د ابراهيم عليه السلام اولاد نو دغه بیبي سارا د خپل بنت بیبي هاجره دی ابراهيم عليه السلام توقع خلوی دا ستاش په خدای په نامه مې درکړي ابراهيم عليه السلام هغه زاده کوغه سره نکاح وکا سموده تیر شو داغه نه یو ځلې پیدا شو جناب اسماعیل عليه السلام داغه نامه ده ابراهيم عليه السلام مبارک ته یو ځلې اسماعیل عليه السلام اوس د ابراهيم عليه السلام مبارک وخت تیرېدو عمر تیریږي دا بیبي سارا چې کوم دی خپل بند وګوري نو کله کله به دې مبارک ته زور ملاوي دلو چې دا زما بندا د دې په غي کې زوی ډیر با کمال دی خسته دی حسن خاوند دی او ما الله اولاد نه کو دې ته کله کله دوک ورتلو یو ورځ دې خپل بنت غصه د ابراهيم عليه السلام ته وې زما دا بند کور نو باسا او لري یو دشت او بیابان کې فریدا دا سې کې فریدا چالت د ابو او د میوي نام نشان دي چې زما د سترګو نه دا پناوي او کدا نه پرېږدي چې استاد کور نه زوزم وتانه بس جدا ولري وسېګم ابراهيم عليه السلام تشويش کې پریوت اوس مبارک په سخت تشويش کې دی چې یا الله سوګم جبريل عليه السلام راغی الله ور باندې وحي کوي ابراهيم بیبي سارا چې څه حکم درته کوي هغه ومنه زګه پدې کې د رب ذوالجلال یو ډېر لوی حکمت پروت دی او ورستو ظاهريږي بس دا چې څه حکم درته کوي هغه ومنه بیبي سارا ورته ویل دې د کور نو باسو بهر کې د مبارک چې کوم دی د کور نو وستو سره د مور بویتلو د مکی معظمه د دشت او بیابان صفا او د مروه د غونډې دي اوچ غرونو نام نشان د ونیو د بوټي پکینو بواد غیر ذی زرع قران ذی مشان پاغي ناطق دی وداس ذکی پرې خو د چې هغه فصل والا اسمکه نو پاغي کې زرغونی نوی پاغي کې ونی بوټي نو اوچ بیابان کې پرې خو دت نراغي وخت ریدو وګدي واقعي دي ابراهيم عليه السلام مبارک پکور کی خپل بیبي سارا سره دی ابراهيم عليه السلام ملته دی اسماعیل علیہ السلام بیبي هاجره دلته وخت تیریږي اسماعیل علیہ السلام راغونډې حتی چې بلوغ تو رسیدو ابراهيم علیہ السلام راضي خوب ګوري ته اسماعیل علیہ السلام د قربانه حکم راضي هغه واقعات هم تیر شو بیا دغه نه بعد اسماعیل علیہ السلام را لویدو رب ذوالجلال حکم کوي ابراهيم لاغ شو زما د پاره یو کور جوړ کا په مکه معظمه سرزمین د بطحا باندې خانه کعبه جوړه کا بیت الله شریف جوړ کا ابراهيم علیہ السلام راضي اسماعیل علیہ السلام راضي دواړه چې کوم د پلان او د بنا د کعبه کوي الله العالمین هغه واقعا په اوله سپاره سوره البقره کې اخر آیاتونو کې بیانې واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام بیت الله شریف جوړ دا هغه د جوړولو نه بعد ابراهيم عليه السلام یو ځل کور تراغی مهمان نواز دی ډیر ورته تیریږي یو ورځ تیر شو مل مرانه وي شپه تیر شو مل مرانه ابراهيم عليه السلام وګي مبارک چې کوم دې ملمنه علاوه روټه نه خوري دوی مورز راغ ابراهيم عليه السلام روټه نه خوړه ځکه ملمن نشتا
درې مورز راغه ابراهيم عليه السلام روټه نه خوري ځکه ملمن نشتا سلورم مورز راغه ملمن نشتا روټه نه خوري پنځم مورز راغه روټه نه خوري ملمن نشتا شپږم مورز راغه روټه نه خوري ملمن نشتا اوه مورز راغه روټه نه خوري ملمن نشتا ابراهيم عليه السلام باندې اوه شپې اوه ورځې په صورت د روزه کې په لګه کې تیریږي ملمن نشتا ابراهيم عليه السلام نه د شپې څخه کوي نه ورځې څخه کوي مبارک په ملمن بغیر یو ټیم روټه نه خوړه د رب ذو جلال رحمت په جوش کې راځي اوس چې کوم دی الہ العالمین او دولس فرشتي را لېږي د یو خپل خستانو جوانانو انسانانو په صورت کې پاره کې جناب جبرئیل علیه السلام هم دی خو په انساني جامه کې را لېږي ویلاړ شي نن او مورز دا او مشپد زما ابراهیم روټه نه د خړلې تاسو نن دغه کرم المانه شي چې ابراهیم علیه السلام په مړه خېټه باندې روټه وکړي اکثر سبحان الله په انساني جامه کې الله دولس فرشتي راولېږي په دې دولس فرشتو کې یو فرشتہ جبرئیل علیه السلام دی دا ټول د نوجوانانو کم عمر نوجوانانو په شکل او صورت او حسن او زیبایی کې راغ ابراهيم عليه السلام کړه چې کله راغ ملمانه ابراهيم عليه السلام کور تر دننه پتهغه وخت کې د ابراهيم عليه السلام عمر یو روایت دادی لسکم سل کال دی دویم روایت دادی شپږ شل کال عمر دی او بعض روایتو کې لس د پاسه سل کال عمر خي بیبي هاجره چې دا بیبي سارا د ابراهيم عليه السلام بیبي دا بوډه دا مبارک سپین سره د قرآن واقعا ده دا ډیره کمزوري شوی ده په دغه وخت کې ابراهيم عليه السلام کړه چې دی راغله کیناس ابراهيم عليه السلام سره خبرې کوي ابراهيم عليه السلام ډیر خوشاله دي چې نن ملمانه راغله بیبي سارا ته وایي چې زمونږ په کور کې ستا کوم محبوب ترين طعام دی یا کوم شیز دی نو هغه بنن علالو او هغه بنن په دې ملمنو باندې خورم ځکه ما کړه ډیر ورځې بعد نن قدردان ملمانه راغلي بیبي سارا ورته وایي چې قربان ابراهيم عليه السلام دا یو خیر ما ساتلې دی او دا خیر زه داسې پرورش کوم او داسې خیال ساتم لکه د خپل اولاد زما زامن اولاد نشتا نو زه ټول توجه دې خیر ورکوم او دې ډېر ما په ناز ساتلې او ستا ډېر نازمونې ملمانه راغلي دي نو زه به د خپل د ناز والا خیر د مینې خیر چې ما د اولاد په مثال ساتلې دي زه به نن دې ستا د ملمنو د پاره پتا باندې حلال کوم دې به پوښ کم یاد ساته ابراهيم عليه السلام از خیرونی او حلال او بیا چې کوم د سپین کو ټوټي کو د دې سترګاری تیارې غوخه پخې ابراهيم عليه السلام مبارک د ملمنو سره ناشته خبرې کوي خو تر اوسه دا پته نشته چې دا فرشتي دي ځکه د الله امتحان دي ابراهيم عليه السلام د دې سره ناشته طعام تیار بیبي سارا راغه طعام کی خودلو ابراهيم عليه السلام د ملمنو سره کې ناس د مبارک ډیر عجيبه عادت مبارک چې کوم د طعام خوري سرخ کته کوي ملمت به مخامخ نه کته بعض انساني چا کر ململات شي روټه خوري ته ملمت نیغ ګور نو کله کله ملم بیا حیا کوي په ډاډه سره باندې روټه نشي خوړې نو سنت طریقو ښه عادت ده چې د ملمت عام طرف ته د ملم خولي ته د ملمان داس ته ډیر مګورا لاندې خپل تو عام ته ګورا خپل تصور خپل نظر او ذهن بدلوا د ملمت طرف ته ډیر التفات مکو چې بیا ملمت روټه نه ونزي نو ابراهيم عليه السلام خطه ګوري روټه خوري خو مبارک کته شروع کا قربت روټه شروع کینې یا اجازه ته کینې ملمانو روټه خوراک شروع کی ملمو عموما د قربا اجازه ته یا د قربا خوراک ته منتظر وي چې کله قربانو ورته وي چې خوري نه بیا ملمه خوراک شروع کی نو ابراهيم عليه السلام مبارک د طعام په آداب باندې پویو نو دې مبارک طعام په خپل ډوبې شروع کړي سره خطه کو چې ملمانو طعام شروع کی ملمنو روټه غوتی یو نړۍ دغه وخت دستور داو چې چا به روټه نه خوړه تا کرب ملمشو د روټه ټیم براغه تا به طعام تیار کو هغه وستا روټه نه خوړه نو د دې انسان ارادي به ته خراب وي دی وستا مرګ په سر راغله چې چا کرب سوق ملمشو هغه به روټه کې خدا او د ملمه به روټه نه خوړله نو د دې علامه به دا و چې د ملما د دې قربت مرګ په سیا په بدای په سر راغله نو ابراهيم عليه السلام چې روټه کې خودلا شروع کړه ملمان نه خوري دا خو فرشتي وي دي خو طعام خوري نه نو ابراهيم عليه السلام پړ کې یره پیدا شو او مبارک دا صحابت واغستې ول نه خوري نو هغه فرشتي ورته وای په صورت انسان کې ملمان دي وای مونږ به دا طعام ال خروج کله د دې قیمت مونږ ادا کو ته دا قیمت مونږ ته دی وایا چې دا رسول او طعام دې مونږ به دغه پیسې درکو نو مونږ به دا بیا خورو جبريل عليه السلام په انساني جامه کې دی ابراهيم عليه السلام ته وای د دې طعام قیمت راته بیان کو څومره قیمت دی ابراهيم عليه السلام ډاډه شو وای خندل وای د دې طعام قیمت
دا د چې تاسو کله طعام شروع کوئ او وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم او چې کله طعام خلاص کول او وایي چې الحمدلله دا د طعام قیمت دی یاد ساتئ سبحان الله نو د دې طعام څه قیمت نشته د دې رزق قیمت څوک هم نشي ادا کولای سوا د الله تعالی د خوږی نامې نه چې د طعام په سر کې به بسم الله وایي او د طعام په اختتام کې به الحمدلله وایي دا د طعام قیمت دی چې تعالی الله کوم رزق درکړي جبرئیل علیہ السلام وخندل ورته وایي ابراهیم علیہ السلام مبارک شه موږ د اسمان فرشتي یو د رب ذوالجلال د خوانه ستاسو ذکر راغلی یو ستا په کور کې ذکر ملمنې شوی یو چې الله فرمایل زما خلیل ورځ طعام نه دی خوړلې لا چې دا کر ملمانه شي چې زما خلیل په ماړه کې باندې روټي او یاد ساتي ابراهیم علیہ السلام تاسو روټي او خوري او دویم موږ زیل راغلی یو چې تا ته رب ذوالجلال یو زی درکې اولاد په دې عمر کې درکې چې سپینګیرتي او د مایوسه عمر ستا شروع شوه دی دا وخت ستا د اولاد نه دی خو په دې وخت کې الله تعالی تعالی دومره راضي دي ستا په دې دومره لوی امتحان باندې او په دې دومره لوی صبر باندې چې بغیر د ملمنه ته یو ورځ روټه نه خوري الله په دې راضي دي نو الله تعالی تعالی زیر درکې ستا د خوشالولو لپاره چې تا ته الله یو فرزند درکې دا غنوم به اسحاق وي او بیا به د اسحاق یو ځوی پیدا کیږي دا غنوم به یعقوب وي دا دواړه به انبیا وي یاد ساتي ابراهیم علیہ السلام ډیر خوشاله شو بیا فرشتي ورته وایي مونږ د لوط علیہ السلام د قوم د هلاکت د پاره راغلي یو ستاسو کور نه چې فارغ شنه بیا مونږ لوط علیہ السلام کرزو او د لوط علیہ السلام قوم بد عمل کومو داغي عمل دا چې د الکانو شوقیانو او الکانو سره به بدکارۍ کولې دیم به مړزان او دا سپی او چرګان به جنگول دریم به شپېلې وهلې د لاسونه به ټپول دا د لوط علیہ السلام د قوم بد عملونه نو داغي وجنه الله جل من دا قوم هلاکین موږ داغي د هلاکت د پاره راغلي د ابراهیم علیہ السلام بی سارا ته ولاړه ده چې کله ورته دی فرشتو زیره ورکو چې طالب الله زوی درکې اولاد بدر کوي نبی بی سارا ډیرو خندل ډیره خوشاله شو په دې سپین سروال عمر کې مبارک یو خندل ډیرو خندل وی تعجب دې چې ما ته الله په دې عمر کې زوی را کوي دا عمر خو زما د اولاد نه دی د دې نه خبر سوي چې ما ته الله په دې عمر کې زوی را کوي جبرئیل علیہ السلام ورته وای اے بی سارا تاسو په دې لوخو کې چې دا کوم اډو کې د سخی پراته دي پخښوي ته دې سخی دې اډو کو تورشا او دې دودريګه ورته وای چې قم باذن الله د الله په اذن پاسېګا ته بیا ګوره چې سکیږي بی سارا لاړه هغه اوچ اډو کو تودري دا د سخی هغه مات شوی پخښوي اډو کو تولاړه دا او هغه اډو کو توي قم باذن الله د الله په اذن پاسېږي هغه اډو کې یکدم یو بل سره ترتیب خلی غوخه د غوخه سره اډو کې د اډو کې سره رګ د رګ سره جوړ سره یو ځای کیږي د خدای په قدرت دوباره څخه ژوندې شو او د سخی منډه کولاړو د خپل مور غوالاندې درو د مور پیر اول شروع کی سبحان الله وای ګور الہ العالمین په دې قادر ذات ته چې هغه مړ څخه ژوندې کولې شنو په دې قادر ذات نه دی چې ته ژوندې او په داسې عمر کې چې الہ العالمین تعالی سم اولاد در کولې الله په دې قادر دی بی سارا دویمه علامه ستا په کول کې هغه اوس لرګي پروت دی نیم سوځیدل دی ګوره تاور باندې اور بل کړي نیم سوي دی جبرئیل علیہ السلام لاړ پاغي باندې خپل یو وزر راغ یکدم هغه لرګي د خدای په قدرت دغه نه ونه جوړیږي نیغ شو او پاغه ځی باندې نه قدرت وغې نیوي ابراهیم علیہ السلام بیبي سارا ته جبرئیل وی لاړ شو د دیونه نه میوه وخوره نو په دغه وخت کې بیبي سارا دغه ونه نه میوه خوړل شروع کوي خوړه وګوره خدای په دې قادر دی چې دا سوي لرګي بیا دوباره ونه کی نو الله تعالی په دې قادر نه دی چې الله تعالی اولاد درکړي ګوره په دې لرګي د میوه وختیرو دا اوڅو کټ شو اوس وزیدو او بیا چې کم دي دغه میوه وخت تصورم د انسان د ذهن نه وته دي په دې وخت کې دا اوس لرګي چې سوزیدل دا وچاله میوه ورکی نه ورکی خو د انسان عقل دا نه بني او الله په دې قادر دی چې دا لرګي بیا شین کولې شي د دنه بیا میوه پیدا کولې شي نو په دې قادر نه دی چې تا ته بیا دوباره ځواني درکې که ځواني در نم کینو الله تعالی په دې قادر نه دی چې تا ته په دې عمر کې اولاد درکې بیبي حاجر سارا ډیره خوشاله شو جبرئیل علیہ السلام ورته وی داسې بچي بدل الله درکې چې دا بچي به مستان نبی وي او د دنه چې کوم بچي پیدا کیږي هغه هم نبی وي او استاد دې بچي اسحاق علیہ السلام په اولاد کې با رب ذوالجلال او یا زره پیغمبران هم پیدا کړي سبحان الله او یا زره پیغمبران بس استاد دې یو بچي د جناب اسحاق علیہ السلام په اولاد کې پیدا کیږي ته په دې خوشاله نه بیبي سارا ډیره خوشاله شولا اوس د ابراهیم علیہ السلام د زمانه نه بعد دو انبیاء ابراهیم علیہ السلام اولاد کې اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام
دا څومره انبیا چې د ابراهیم علی السلام د زمانه نه بعد راغلي دي دا تمام د اسحاق علی السلام په اولاد کیو دا تمام انبیا د اسحاق علی السلام په اولاد کیو تر عیسی علی السلام پورې او پاتې شو اسماعیل علی السلام د په اولاد کې بل یو نبی نه دی راغلی سوا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نګور تمام انبیا رب ذل جلال د ابراهیم علی السلام د دوه اولاد ته ذریعہ سره دنیا ته راولېږي د دې په اولاد کې راغلی اوس د ابراهیم علیه السلام مبارک د غزوی اسحاق علیه السلام پیدا کی څه زمانہ بعد اسحاق علیه السلام پیدا شو اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام بچی دي د بیبي سارا زوی دیم طرف ته ضرور مشرور جنابی اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ضمانت تیریږي د مبارک وادو دا بیبي مبارک نه دو زامن پیدا کیږي مشر زوی جناب عیسی او دویم کشر زوی د جناب یعقوب علیه السلام دا نامه ده د اسحاق علیه السلام دو زامن پیدا شو یو عیس او دویم یعقوب علیه السلام اوس دا عیس چې د اسحاق علیه السلام مشر زوی دی د بیبي هاجری د بیبي سارا نوسه دی اوس دا عیس دله پلار واده کوي دله واده د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې کوي د یعقوب علیه السلام د ترلور ودلې او په نکاح باندې دا ولا په نکاح واغس عیس وادو بعض روایت کې وایي چې یعقوب علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دور کړي وا اوس کوم دی او بعض روایت کې دا راځي چې عیس د اسماعیل علیه السلام دور کړي وا یعقوب علیه السلام مبارک او عیس د دورونو د اسحاق علیه السلام بچي اوس د عیس وادو کو یعقوب علیه السلام پاتې دي لار باندې او اسحاق علیه السلام په دوړو بچو کې د عیس ډیر ځان ګرانو په نسبت د یعقوب علیه السلام باندې یعقوب علیه السلام کشر بچو او عیس مشرو د مشر په پلار ډیر خیالم ساتلو خدمت هم کوله بل معصوم وو نو په دې وجه پلار ته مشر محبوب چې د پلار خیال به ساتلو خدمت ډیر کولو او یعقوب علیه السلام کشر او معصوم نو په دې وجه په مور باندې ګران دي دا کشرې اولاد په مور باندې اسې ډیر ګران دي لار ته چې کم دی دا مشر زوی عیش ډیر ګرانو یو ورځ چې کم دی یعقوب علیه السلام تا اسحاق علیه السلام د خپل بچو کې عیش توای اسحاق علیه السلام سپینګری دی مبارک معمر دی او ګیره سپینه شوی دا د سترګو نظر ډیر کم شوی دی مبارک ضعیف دی اشتهای راغه د دې عیش کار کسب کار کول شکاریو دی تکړه شکاریو کار کول کېو پلار چې کوم د اسحاق علیه السلام دی یعقوب علیه السلام عیس توای چې بچیا ځنګل تلار شه نن می د اوسه وخت ته ډیر زړه کیږي یاره د اوسه وخروړه اوسه کار کا او یاره ځنګلي چيله کار کا وغروړه او د اغه د دی وخنه د نړۍ وخنه بیا کیمه جوړه کوټه کوا او داغه نه کباب پخې کو دا ما تراکا نن می دي تاسو بس دازلو کیږي اشتها می ورته شوی دا عیس ورته وای چې خبا باجانا غشو لنده واغستا پاس باندې سور شو ځنګل تلاړ د ځنګل تلاړ دلته چې کوم دی والد محترم فکور کې اسحاق علی السلام او د دزوی یعقوب علی السلام او د دې بیبي پاتې دا اوس دا مور چې کوم دی دا یعقوب علی السلام مور بیبي د اسحاق علی السلام بیبي دا خپل بچی کې شریف پیګران یعقوب علی السلام اسحاق علی السلام دی زوی ته ویلو چې تم مال د ښکار وخه وروړي هغه نه کباب پاخه کې ما باندې خو زه به یو دعا کوم هغه دعا به خامخ الله تعالی په حق کې قبلوي نو بچا تلار شو مال د ځنګل نه شکاري ښکارو کا او د شکار د ګډ د چيله یا د اوسه وخه وروړه د لاړ دلته مور چې کوم دی راغه یعقوب علی السلام ته وایي چې بچیا ته چې کوم دی وګوره یو خسته چيله ورونی سا خسربا چې د صحت نه خو یې غا لاره که زرزر چرور دی راځي چې تعالی لا کړی وي او داغه وخت نه تا ولا کباب جوړ کړی او پخ کړی دي زبر دې پلان تور کوم پلان بدل دعاو کې نور ورسکی اوس چې کوم دی رور ال تلاړو ایس کار کوي یعقوب علی السلام کور کې یو خبردار چې له کو تروینی والا نه کې زرزر سپینه کا او داغه چې کوم دی وخت ته واغستا ترسکونه وخت نه کړی دی پندو د پتون وخت ترسکونه وي آیت نه واغستا او زر قیمه کا او داغه نه کباب پاخه نو په دې وخت کې اسحاق علی السلام تاسو کې دا کباب بوی چرته ناراضي فکور کې
نو بیبي ورته وایي چې دا ستاسو زوی چې کوم دی تا ورته حکم د کباب کړو زوی ته دی نو دې زوی د کباب پاخه کړ دې زوی د کباب تاسو نه و چې هغه زوی د هغه وخت ښکار کړی دی یا نه دی کړی دا دی بل پاخه کړ وي تاسو زوی ته د کباب او د ښکار حکم کړو نو هغه غوخه وروړه د بزی غوخه د وغیره کباب پاخه کړه الوی کباب ما ته وروړي نو اسحاق علیہ السلام چې کباب وخوړ نو دعا یې ورته وکړه یا الله زمادي بچی ته نبوت ورکړي او یا الله دا نبی وګرځولې کی او یا پروردگار د په اولاد کې دا نبوت جاری وساتلې کی او یا الله د په مال حال باندې برکات کې خود لې کی دعا یو کې په مخ له سره راخ چې رخ کو شیبت تیریږي په دغه وخت کې عیس راغی چې عیس راغی د یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام مشر زوی د شکار خستو سه یا ځنګلي چیلې راوړه هغه سپینه کا هغه وخه کا او ویټه کولو کباب پاخه کو یعقوب علیہ اسحاق علیہ السلام د مخ کې بابا جان کباب وخوړه بچي ما خو کباب وخوړه کنه تاره ته وختي پیش نکو بابا زه خوش په دې سات راغم قسم مې ابراهيم عليه السلام په خدای باندې استا پرب دې قسم ما کباب نه دی پخ کړی ما خوش پاخه کو مور ورته خندل ورته وای بچي وتانه یعقوب علیہ السلام وړاندې شو کور کې چيله رونی وا او دا غینه کباب در در پاخه کو په اسحاق علیہ السلام باندې وخړل هغه ورته دعا کړی دا هغه دعا یې دته او کستا برخه دعا دی یعقوب ته بلار کړی دا په دغه وخت کې عیس ډیر خپه شو او غوسه شو وی زماري پرب باندې قسم وی چې زه به د خپل بابا د مرګ نه بعد یعقوب علیہ السلام قتل کوم او وجنم دې بس ژوند دې پرې نه اوس نه وجنم چې بلار مې ناراضه کیږي خو د بلار د مرګ نه بعد به دې زه وجنم د ما سره ډیر بدو په دغه وخت کې چې کوم نه مور بیا یعقوب اسحاق علیہ السلام ته حال ویلو چې ستاره مشر ډیر خفه شوی دی هغه دا قسم کړی دی نو بابا جان اسحاق علیہ السلام لاس پورته کو او بیا عیس ته دعا وکا وی نبوت خو الله غته ورکو خو د برکت دعا ورته وکا او رب ذل جلال چې کوم دی ستا په مال حال دې خدای برکت کړي په عمر دې خدای برکت کا او ډېر خپل دعاګانې ورته وکي نو د اسحاق علیہ السلام په ژوندۍ کې هغه دعا الله قبول کا او په تمام اولاد د اسحاق علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام کې زیات اولاد چې واغه بیا د عیس اولاد وګرځي یاد ساتي او بیا عیس بعد کې تلو ته د یو زوی نامه و روم دا د روم ملک چې جوړ شوی دی استنبول روم چې ورته نن وای نو دا د هغه عیس اولادو داغه د یو زوی د سلامت روم بیا آباد شي دا د اسحاق علیہ السلام د دعا برکت ته یاد ساتي دغه نور ځامن بیا خوارو ګرځیدل تاریخ د لیکلی دی دې طرف ته یعقوب علیہ السلام مبارک وخت ری بابا جان اسحاق علیہ السلام وفات عیس وعده کړی یعقوب علیہ السلام یا وعده نه کړی یعقوب علیہ السلام د مور کشر زوی د مور باندې ګرانو و استما ماخله دا او هغه کې به تعالی ز جنای کوم او استابه د ماخیل لور د ماما لور بدل کومه اډیره خستم د استما ماګان چې کم نه د کنعان بادشاہ دغه دي سرداران دي نو طالب ز په کنعان کې جنای کوم او د خپل ماما لور به کوم استما ما تمام کنعان سردار ته په ماما دې ګرانی نو تعالی مرزو وعده نکوم چې کله اسحاق علیہ السلام وفات شو نو دا غینه یو کال بعد د یعقوب علیہ السلام معمول بداو چې ټول ورځ په پټو چرته ځنګل کې چرته ونه کې چرته غار کې چرته غر کې یریدو چې ما ودا خپل ضرور عیس په ما وجني د شپې وروته نو له خوراک سکاګ به کو کله کله مور سره پټ ملاو شو یو کال په دې کې تیر شو د خپل ضرور نه سخت یاره کې د عمر تیر یو کال بعد مور ورته وی چې بچیا تلار شکنعان تا په کنعان کې استما ماګان دي ترکمه په بده خوف او د یری ژوندۍ تیرې کنعان تلار شه ماماګانو سره استوګ نه اختیار کا او ورته وایي چې تعالی یو لور په نکاح باندې درګي ستاره ماما بل لوريانی دي هغه کې به یو لور د یو لور نامه ده لیا او د دویم لور نامه ده راحیل نو د دوړو جنکو کې یو جنې چې ستا کوم خو خیات نه په نکاح باندې واخلي نو په دغه شپه باندې یعقوب علیہ السلام د دې نه رواني کنعان ته شپه باندې مزل کوي چې کله کنعان ته ورسېدل د ماماګانو سره ملو شو ټول کیسه ورته کوي ورته مخه پکې غیر خوشاله شو د یعقوب علیہ السلام پر اتک سره د دې ماماګانو په مال او متا کې د لابان ماما نوم لابانو داغه په اولاده کې داغه په مال حال کې الله برکت پیدا کول شروع کړ اړ خوشاله شو په یعقوب علیہ السلام باندې یعقوب علیہ السلام د ماما کروسیږي ماما ته وای چې ماما ستاسو یو لور به ماته په نکاح باندې راکړي هغه ورته وای چې ته خو تنها راغلت بلا سو دوخ پی تاسو سره ما د لور د نکاح د مہر د پارس نشتا لہذا د لور تعالی په نکاح نشم درکوله او ورته وای زه ستا په کور کې او کاله خدمت ستا د ګړ چیلو سره ستا خدمت به او کاله کوم په مہر کې اروزانه چې زما کوم مزدوري کېږي هغه ته په مہر کې واخله او کاله یا لس کاله مسلسل به ستا د ګړ چیلو ستا خدمت په کوم ماته لور په نکاح راکړي هغه ورته سیدا بعض روایت تاریخ لیکي چې او کاله خدمت یو
او بعض تواریخ دي چې 10 کاله خدمت وکړو چې 10 کاله خدمت پوره کو ماما ته و چې اوس بزرګ په نکاح راک ماما ورته ډیره خلا دو لوريانی دي یو لیالا او دویمه چې کم دي د دویمه لور نامه ده راحیل دا راحیل ډیره خسته وا ډیره باخلاقه وا او ډیره چې کم دي او خيار وا تقوادار و ډیره او لیا چې دا نو هغه د دماغ نم لګه کمزوري نظر نم کمزوري او د شکل او صورت او د ساخ نم لګه کمزوري وا نو د یعقوب علیه السلام اراده د لیا سره د نکاح کول وی چې دا لیا ما ته په نکاح راکا خو سخر ور سره دوکاو کا نکاح یو تړلا لوري کینول د مخ ولا پټ کړي دي او هغه ته و چې تا دې قبول کړي دي او ورته قبول کړي وي دي وي تا دا قبول کړي دي دا مې قبول کړي دا چې کله شپه تیر شو سحر شو یعقوب علیه السلام ډیر خفراغه ماما تکیناستو ماما ډیر غټه دوکا جنا سره دا ولی تا ته خو ما ویل چې راحیل به ما دراکې تا مال له یا په نکاح راکا ډیر بد درا سره وک ماما ورته وای خفکیګه ما په دې ځبانه بس ته دې وړاندې ان شاء الله العزیز بیا د یوسف علی السلام د پیدایش واقعو کیسه شروع کیږي وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوانا